جرګې او مرکې د پښتنو په معاشره کې ډېر لوی اهمیت لري. د پښتنو په معاشره کې کلانجې او کشالې هر څومره هم اوږدې او پیچیده وي، خو ولې د پښتنو شملور مشران دغه مسلې په جرګو هواروي. هم په دې سلسله کې نن د مندڼ قامي جرګې د مشرانو شیرزاده خان، حاجی فتح خان، حاجی ریدی خان، سید واحد شاه عرف انګا او د ملکه مقصود باچا په کوششونو د مانجار ناوګۍ د دوو فریقینو، فریق اول شیرین خان او فریق دوم شکور حاجی ترمنځ روغه جوړه وشوه. د مانجار په جامع مسجد کې شوې د روغې جوړې په دې دستوره کې د مندڼ د مشرانو نه علاوه امیدوار پی کې 27 سراج ولی خان، امیدوار ان 18 عثمان فانوس گجر، امیدوار پی کې 27 علی محمد خان، ناظم مندڼ نصیب خان او عام ولس په ګڼ تعداد کې ګډون کړی وو. دواړو فریقینو د جرګې په وړاندې د الله په کور کې د الله په مقدس کتاب قرآن مجید لاس کې خود جرګې دواړه فریقین غاړه غټې کړل، یو بل یې ماپ کو، د آینده دپاره یې د غرونو په شان د ژوند تېرولو هڅه وکړه. فریقینو شیرین خان او شکور حاجي د جرګې شکریا ادا کړه او وی چې موږ د جرګې شکریا ادا کوو ځکه چې موږ یې د مزید جانی مالی نقصان بچ کړو. جرګې ته شیرزاده خان، حاجی فتح خان، حاجی ریدی خان، راج ولی خان، شبر حاجی، مقصود باچا، سعید الرحمن او مولانا عبدالرحمن خطابونه وکړل او د روغ جوړو په اهمیت او ضرورت یې رڼا واچوله. مقررین ووی چې روغې جوړې د وخت ضرورت دی ځکه چې پښتانه دشمنو ځپلي او د بدامنۍ د وجې پښتانه در په در خاورې په سر دي. هغوی زیاته کړه چې د یوې دشمنۍ د وجې د ټولې علاقې امن تاله ترغوي او د بدامنۍ په وجه نه څوک تعلیم کوي شي او نه د روزګار نورې مخې لټوي شي. مشرانو ټول ولس ته اپیل وکړو چې د جرګو سره تعاون وکړي او خپلې دشمنۍ په دوستۍ بدل کړي چې را روان نسلونه مو په امن شي او پښتون ولس د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روان شي. په هر 15 شپږم ورځ باندې جرګه ما راغله د غم د درې ورځې نه شروع شوه. نو خدای شته چې ما خو بل کړو هغه څو خدای په ما ورته سره دوه د گزاره کو کوي چې د ګټې ټیم مشه دا خو دې خبره سړی نو تنه پرې کړه. بس الله پاک په دې نو د دومره ورځې دی وخت له خدای پاک دا خبر راوستا او دا وخت پیدا مقرر کړو. خو د دې جرګې په دې دومره دغه باندې ګورې په کړاوونو په دې نه راکتلې که نه شکر الحمدلله چې په علاقه کې هم داسې خلک شته دی چې راپاسې د دوه کسو په منځ کې چې دوی لکه داسې خبرې وکړي که نه که چېرې دا نه وي که نه نو خدای خبر شي چې لکه په دې هر کور کې اپار دغه کې به چې دوی نو بیا شغه مرګونه جوړ دا به کېده که نه نو به زه د دې ډېره شکریه ادا کوم. تحصیل مندڼ چې جرګه ده او د جرګې نه علاوه چې کم ملګري راغلي دي د هر کلي راغلي دي زه یې ټولو شکریه ادا کوم. تحصیل مندڼ نه بهر زموږ وروڼه د بونیر نه راغلي دي او بل زموږ د اسلام آباد نه چې کوم ملګري راغلي دي د کاټلنګ نه راغلي دي د بنو نه راغلي دي د ټولو شکریه ادا کوم. خاص کر د شکور لالا او د شکور لالا خاندانو زه او زما بچي به مکروزې د دیو چې دیو په دغه انداز کې وویلو چې شیرین بھائی زموږ نه غاړه فی سبیل الله ماپ دی د دې ټولو زه شکریه ادا کوم انشاءالله چې همیشه له بیا ادا کوم. او دویمه خبره ده چې شکور لاله د فی سبیل الله ماپ کړی ما خو زما هم یو فرض دی ما د جرګې ته ویل دي چې کوم ادیت ته ماشومانو کېږي نو هغه تاسو والې او دا د شکور لاله زموږ ځان ته منظور کړي او په دې انداز باندې لکه دا خبره تر ختمه شوې او د الله په دې کور کې د دوه خاندانو روغه کېږي نو دا ډېر بختور محفل دی او دا هغه محفل دی چې دې ته الله خو ویلي او چې کوم ځای کې ولاړ یو نو دا هغه ځای دی چې د ځمکې په مخ باندې الله تعالی د خوښې ځای نوم دا جوماتونه روغه وشوه او زما په خیال چې د روغې د واقعاتو په هفته بعد څه ملګرو زه یې مجبوره کړم چې ځو هلته چې کله موږ رالو نو هنګام ناست و دی دې خدای ډېر خوشحاله کړي زموږ سره یې تعاون کړی دی مقصود باچا هم کړی دی نو ما ته مشرانو وي چې ته خبره وکړه نو په دې ژبې کې به ما خوله راله چې سړي هفته لا نه ده شوې او زه خبره کوم چې کله ما خبره واوسته نو شکور یوسف د الله ډېر خوشحاله کړي د په هغه وخت کې مونږ ته ډېره د اخلاقو مظاهره کړې ده او ډېره په ښه انداز کې مونږ ته خبره کړې ده نو د هغه وخت نه د جرګې شروع کړې ده که د کوګه وه که د ګارۍ وه که د امبېلې وه که د قوم تاسو وایي که د ناوګۍ وه هر چا پکې د خپله وسه پورې د خیر کاڼی اچولی دی او دا د هغې برکت دی چې نن موږ د الله په کور کې ناست یو روغ وشو چې په جرګه کې اخلاص چې په جرګه کې دا نه وي موږ د الله په کور کې ولاړ یو
چې دې لپاره دا روغه کومه چې زما پکې لس شل روپۍ کمیشن دی دغه څیز موږ د ځمکې لاندې کړی دی انشاءالله چې دا به چېرته هم نه دویم د دې دپاره کومه چې زما جانډه به لګي او بیا د دې دپاره کومه چې ما له به ووټ راکوي نو انشاءالله تاسو له تسلي در کوم د الله په کور کې چې دا جانډه د دغه ټولو خبرو نه پاکه ده دې کې دغه لالچ نشته دعا راته کوئ د دې علاقې مشرانو ته خدای دې ور عمر ډېر زیات ورکړي چې د خیر په کارونو کې راپاسي او داسې محفلې شي او د خپله علاقه د فساد نه بچ کړي په دغه حواله خبره نه کومه چې دښمني څه شی دی خو دا به ووایم چې ډېر لوی عذاب دی الحمدلله نن په دې بابرکت کور کې د الله تعالی موږ چې د څه دپاره راغونډ شوي نو دا د اصلاح خبره ده د شکور حاجي صاحب د شیرین دی په منځ کې کومه معامله چې شوې وه څنګه چې حاجي صاحب خبره وکړه نو د الله تعالی احسان دی چې هر څومره وخت د مندڼ جرګې ورځ نه ده کتلې شپه نه ده کتلې دا خپل وخت اکثر خلک وایي یاره وي د جرګې خپل وخت خراب کړو مشرانو دا وخت خرابول نه دي دا ډېر زیات قیمتي شي الله تعالی ته هر هغه محفل خوښ دی چې هغه د اصلاح دپاره نو د اصلاح خبره د مسلمان په منځ کې چې کم کسان راپاسي او د اصلاح دپاره کوشش وکړو نو ګورې دا وخت قیمتي شو نو هر څومره وخت چې زموږ د مشرانو په دې معامله کې د دوی مابین کې ایستلی دی نو دا ګورې الله تعالی قیمتي کړی دی خو زه یو خبره ته کومه د جرګې سره نه لوړي نه ټوپکي خو هر ټیم چې کم دی جرګه سوال ته ناست دی معاملات دا زموږ په منځ کې راځي ځکه چې الله تعالی موږ سره شیطان رالیږلی دی او د شیطان کار دا دی چې هغه به یو مسلمان په بل مسلمان خامخا غورځوي داسې معاملې چې راشي تاسو د ټول محفل ته د جومات کې څومره چې ناست یې د الله د رضا دپاره درته سوال کوم چې تاسو له څوک منځ نه راشي د الله د رضا دپاره هغه راټی مه هغه له چې کم دی نو لکه داسې یو طریقه ورکړئ چې هغه خوشحاله شي چې یاره دې منځ نه زه راغلی یم او د دې سړي په منځ کې چې کومه خبره کوم نو دی په دې اصلاح خوشحالېږي او په دې کار کې چې کوم خلک ډېر ستړي شوي دي د انګا به وي زمونږ د کوګا نصیب به وي چې د هغه د شیرین سره تعلق و ډېره ستړي پکې هغه کړې ده او انګا به یې کړې ده او مقصود باچا زمونږ سره په دې کې ډېر کوآپریشن کړی دی مونږ د دې خلکو د احسان نشو پوره کولی خبرې به مشران کوي خو الله پاک او د شکور حاجي صاحب له او د هغه خاندان له په دنیا په آخرت په دواړو باندې کامیابي ورکړي او الله دې خوشحاله کړي چې کله موږ راغلي یو مناسب له موږ په درېیمه څلورمه ورځ شروع کړې جرګه راوستې ده نورو خلکو موږ داسې عامو خلکو وایي چې دا خو مناسب نه ده غم ګورو نه شوی جوړ شوی او څلوېښتي نه ده شوې تاسو خو موږ وایي چې یاره دا کورنۍ داسې دي چې دا خبره ډېره اوږده نه شي یوازې نه چې دې کې څوک چې ته منځ کې ګټه واچي او نقصان وشي نو الله پاک دې ډېر زیات خوشحاله کړي د زموږ ډېر قدر کړی دی او دو زموږ خبره منلې ده او دو بالکل په رضا د خدای را شیرین معاف کړی دی او دا موږ ته منظور ده ټولې جرګې ته جرګه ډېره خوشحاله شوې ده موږ تاسو ته او ستاسو دا احسان او دا موږ نشو پوره کولی کې دا کم یووالی راغی نو د مندڼ جرګې د ټولې جرګې بلکې د مندڼ کام انتهایی چې شکریه ادا کوو او مبارکباد ورته ورکوو او دعا ګوی چې الله پاک چې د مندڼ جرګې له هم دغه شان توفیق استقامت ورکړي چې دغه شان چې محفلونه او د اسلام میدانونه جوړوي او زموږ دپاره د خوشحالۍ حالات پیدا کوي شکور حاجي صاحب ته یې منتونه کړي دي بل ته یې منتونه کړي دي چا ورته ښه خبره کړله چا ورته بده خبره کړې ده دې جرګې دا چې به خدای پاک ته دې وز ورکوي په دې وجه به یې ورکوي چې څوک ورته سپکه وایي څوک ورته درنه وایي څوک ورته وایي ته پکې دا وکړو څوک وایي ته پکې دا وکړو هېڅوک څوک پرېږدي نه خو یاره دا وشو دا وشو خامخا یو سړی د یو دوست دپاره د ملګري دپاره یو غاړې ته د ښو خبره کوي ځکه چې دواړه غاړې ته دغه کوي د دې دپاره انشاءالله زه د ټولو شکریه ادا کوم د دې کلي او د شکور حاجي صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې ډېره به ډېر په ښه دغه باندې هغه وکړو موږ د جرګې ډېره شکریه ادا کوم له خیر الحمدلله چې زموږ بل ته اوس محتاج نه یو زموږ جرګې د مندڼ جرګې ډېره په تیزۍ سره خبرې راغستې دي او ډېره په تیزۍ سره روان دي او له خیر الحمدلله که ډېر روغې پکې وشولې کمې کوزې پاتې دي چې روغې وشي ملک حالات صفایي نو په ملک کې ترقي هم کېږي خلک پکې کاروبارونه هم کوي روزګارونه پکې هم کوي چې کوم ځای کې پتني او دشمنۍ او ترفګنۍ په هغې ځای کې د هېڅ شي ویلو نه
نه پکې د دوستۍ صدقه کولی شي، نه پکې څوک راتلی شي، نه پکې څوک کاروبارونه کولی شي. د دې لپاره انشاءالله زه ټولو شکریا ادا کوم. هنګامه ما پکې ډېر زیات ځان کړولی دی، نو دوی ته هم د ده هم ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې دا شکور حاجي صاحب چې و نو دا د ملګری و. زما د شکور حاجي صاحب د زامنو سره مرګستیا وه، خو د دې غاړه نه چې موږ کله خبر شو دا شی راغلی دی، نو د دې ستاسو د تحصیل مندڼ د دې مشرانو چې کومې خبرې موږ واورېدې او کوم د جرګې کومې خبرې دی شروع کړي دي، نو موږ وایو چې خدای دې دغه شان مشران په دې ټولو کلو کې پیدا کړي چې دا مسلې ختمې کړي او د دې ښې طرف ته دغه شان خبرې بوځي. د شیرین بھائی هم ډېره شکریا ادا کوو ځکه چې موږ له ورځ شپه نه ده قضا کړې، موږ ته ټلیفونونه کول چې دا خبرې دي غلطي شوې ده او د غلطۍ خبرې دغه شان اصلاح کول پکار دي لکه څنګه چې دې جرګې دا خبره ختمه کړه. میس کې به داسې کشمکش او حالات راځي، څه به کوي دغې حل چې کوم دی هغه به اصلاح وي. وګورئ چې آقای نامدار صلی الله علیه وسلم چې زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر دی چې رب العالمین فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسو د پاره د جناب رسول الله مبارک او ژوند کې بهترین نمونې دي. د قائد جهان صلی الله علیه وسلم مبارک تر سره کم حالات شیو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه معاف کړي. عقاید جهان صلی الله علیه وسلم مبارک به بذات خود د چانه انتقام ذاتی نه دی اغسته بلکې هغه بخله دی. ځکه حضور پاک مبارک فرمایي چې تاسو د الله تعالی جل تخلقوا باخلاق الله، تاسو ځان د الله تعالی په خوینو باندې جوړ کړئ. محدثین علما ذکر کوي د خدای خوینو بنده کې څنګه راتلی شي، وی الله رحیم دی نو تم رحم کوه، الله کریم دی تم په بندگانو باندې کرم کوه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تاسو زمکه والا باندې رحم وکړئ، اسمان والا به تاسو باندې رحم وکړي. الحمدلله ثم الحمدلله چې د دې مشرانو سپینروبو او زه د ټولو مشرانو شکریا ادا کوم، که هغه د کوګا دي، د سورا دي، د ناوګۍ دي، د ټولو مشکوري ما چې دوی په دې کې ډېر لوی قرباني ورکړې ده. او بیا د حاجي صاحب ډېر مشکوري ما چې دا د واحد حل د دې چې کوم دی هغه دا اصلاح او دا د اخلاص